درود شریف په اللهم صل علی محمد وعلى آله وسلم. الله جل شانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا عجیب دوستان ورکړي. ما ته متوجه دی خو ګوري ما ته بیا مالم خون راکینو اصلي نو مداسي خبري وځي پتا سو ما سر کيو. نبی علیہ السلام الله جل شانه ډیر عجیب دوستان ورکړي چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام نواله تر د قیامت پورې باندې څوک داسې راشي او نه راغلي دي نو د هغوی جی یو مقام دی خپل. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد دی چې زما د صحابو مثال طعام کې د مالګې په شان دی چې طعام بې له مالګې خکېدی نشي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دام هم ارشاد دی چې الله جل شانه نه زما د صحابو باره کې وویریږئ، دوی د ملامتیا نښه مه جوړوئ. څوک چې دوی سره محبت ساتي ما سره د محبت په وجه ورسره محبت ساتي، او چې څوک دوی سره بغض ساتي نو هغوی زما د بغض په وجه ورسره بغض ساتي. چا چې دوی له تکلیف ورکړو هغه ما له تکلیف راکړو، او چا چې ما له تکلیف راکړو هغه الله تعالی له تکلیف ورکړو. او څوک چې الله تعالی له تکلیف ورکړي نږدې ده چې د الله تعالی په ګرفت کې به راشي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دام هم ارشاد دی چې زما صحابو ته کنزل مه کوئ. که چېرې تاسو کې څوک د احد د غر برابر سره زره خرج کړي نو هغه د ثواب په اعتبار سره د صحابو یو مدو یا نیم مدو هم نشي کېدی. او د نبی علیہ السلام ارشاد دی چې څوک صحابو ته کنزل کوي په هغوی د الله تعالی لعنت، د فرشتو لعنت، د ټولو بنیادمانو لعنت، نه د هغوی فرض قبول دی او نه نفل قبول دی. ابو سختیانی رحمت الله علیه فرمایي چې چا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ سره محبت وکړو هغه دین نیغ کړو، او چا چې عمر رضی الله تعالی عنہ سره محبت وکړو هغه د دین واضحه لاره بیا مونده، او چا چې عثمان رضی الله تعالی عنہ سره محبت وکړو هغه د الله تعالی پر رڼا سره روښانه شو، او چا چې علی رضی الله تعالی عنہ سره محبت وکړو هغه د دین مضبوطه رسۍ ونیوله. څوک چې د صحابو تعریف کوي هغه د نفاق نه بری دی، او څوک چې صحابه بی ادبی کوي هغوی بدعتي منافق د سنت مخالف دي. ما ته ویره ده چې دا هیڅ یو عمل قبول نشي تر څو چې ټولو صحابو سره محبت ونه ساتي او له دوی له خوا یې زړه صفا نشي. اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. اوس ګورم دومره مقام الله جل شانو دې خلکو له ورکړی صحابو له که نه نو بی دا کم خلک یا اوس په مونږه اسې یو واقع به راوالو که نه جنگ بدر کې نه جنگ بدر کې چې الله جل شانو فرمایي زه د دوی نه راضي یم. الله په خپله وایي زه د دوی نه راضي یم. هلکه نو د دوی د ایمان به کم حصه ته رسېدلې. لاول کم خلکو چې خپلې جمدۍ لوریانې به یې ښخولې، او بدترین مخلوق په دغه ټایم کې د دوی نه نو په جهالت ټایم کې چې چا په حکومت کول نه غوښتل. او جناب چې کله بیا ایمان راوړو که نه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به کې محنت وکړو که نه نو جی جنگ بدر دی او په هغې کې قیدیان گیر کړل قیدیان. او اوس ګوره اوس صحابو نه اوس مشوره علي جناب څه وکړو نو یو ورته وایي پیسې برته والو، چا ورته وایي جناب مختلف رایه رالی. عمر رضی الله تعالی عنہ سیټ ته ناسو، عمر وایي ستا پکې څه رایه ده؟ د الله رسوله زما رایه بل شانتې ده. ووایه خیر دی که ستا موافق څوک نو بس خبره به وکړو. عمر ته هو ته عرض کې د الله رسوله و دا سوم چې خپل خپلوان دي که نه وایي زما پکې ماما دی دا مال راکه، او د علي پکې رور دی دا هغه ته په حواله که، او د ابوبکر پکې زوی دی دا هغه ته په حواله که، او د الله رسول ستا پکې تره دی دا ته واله، او د عثمان ته هو پکې هم رشدار دا هغه ته په حواله که. او د الله رسول ټول راوباسو سرونه ته وو سرونه ته وو لالوي چې الله ته مونږ وخوایو ای الله ستا او ستا د نبي مخالف چې څوک هم رالی کو تره مې دی سر ته ختم، کو زوی مې دی سر ته ختم. ابوبکر ته هو ته خپل زوی وایي که نه عبدالرحمن وایي پلاره و جنګ بدر کې راله مخې له رالی وایي ګزار مې د باندې کو خو ما وي پلار مې پرې مې ښودی. هغه ورته وایي ای زویه وایي که چېرې زما مخې له راغلی وې که نه د الله په ذات قسم سر به باندې نوالی وي. ما به دا نه ګڼل چې ته زما زوی وي، ما به دا ګڼل ته زما دشمن. او نبی علیہ السلام وینه ویسته او سنان رضی الله تعالی عنہ ته وایي سنانه دا ورشه خخه که. سنان رضی الله تعالی عنہ لږ ساعت پس رالی او نبی علیہ السلام ورته فرمایي وایي سنانه خخه دې کړه او کوم ځای کې خېټه ورته یادېږي 20 کاله ښه
نو دومره محبت په ورسره الله جل نبی علیه الصلاۃ والسلام سره کوي او نور خبرې نه کوي. کله چې د موسی علیه الصلاۃ والسلام فرعون الله تباہ و برباد کو کنه او دوی بر راوختل یو ځای دی هغې کې کله ستیا وکړه نو موسی علیه السلام ته الله جل شانه فرمایل پلانې خلک ته د هغې سره به ته جګړه کې. نو موسی علیه السلام خپل قوم راټول کو وی ورته خلکو ویل ته څه خلک ته د هغې سره به جګړه کو. نو هغوی ورته څه وایي اذهب انت وربک فقاتله انا هاهنا قاعدون. زه ته د جنګېږه او ستا رب د جنګېږي مونږ جنګ والا نه یو مونږ به دلته په آرام پراته یو زه خپل رب سره جنګېږه. او کله چې جنګ بدر او جنګ بدر که نه دی خو ماته ګورې که نه یار مطلق متوجه یې څوک خوا ګوري څوک دی خوا ګوري ټول سور ماله خراب کوي. کله چې جنګ بدر و که نه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو نه تپوس کوي اشیرو علی ایها الناس ای خلکو مشوره راکوئ څه وکړو. نو مقداد رضی الله تعالی عنه پسې پاڅېده او ویې ورته د الله رسوله موږ ولې تا ته د موسی امتیان ښکاري چې زه ته د جنګېږي او ستا رب به جنګېږي. د الله رسوله کو مخکې ګوري مونږ به یو کو شاته ګوري مونږ به یو کو ښی سیټ ته ګوري مونږ به یو کو ګس سیټ ته ګوري مونږ به یو هر ځای کې به مونږ یو. او جناب دا خلک زما او ستا دپاره ماډل دی ښه الله جل شانه فرمایي کو چې ستا په شان ایمان یې راوړی وی کامیابۍ ته به رسېدلی وی. نن ما ورته وایو ګیره نه پرېږده مولې وایي پلانې تبلیغي او پلانې عالم هلکه زما او ستا دپاره پلانې تبلیغي معیار دی د ایمان زما او ستا دپاره اوسنی عالم معیار دی. چرې خو ما او تا چېرته یو کس تاجر دی او د دنیا دو نمبریانې به کېږي چرې ما او تا تجارت پرې نه ښودو په لوارۍ کې د دنیا دو نمبرۍ کېږي په مصرتوب کې د دنیا دو نمبرۍ کېږي په ترکاڼۍ کې د دنیا دو نمبرۍ کېږي ما او تا هغه پرې نه ښودله خو چې دین اسلام شي نو بیا په یو شخصیت پسې ور وتړو یاره پلانې ګیره پرېښې نه کوم ګیره نه لرې کومه زما او ستا دپاره معیار څه دی دا خلک دی ښه فینامونی مثل ما منتم قد اهتدوا وایي چې ستاسو به شان ایمان راوړی وی کامیابۍ ته به رسېدلی وی. نو زما او ستا ماډل صحابه دی زما او ستا معیار اوسنی تبلیغي نه دی زما او ستا معیار اوسنی عالم نه دی زما او ستا معیار اوسنی پیر او مرید نه دی هغه هم د 14مې صدۍ مسلمانان دي ستا سره یو ځای خوري او ستا سره یو ځای په دې آب و هوا کې ګرځي هسه فرشته خو نه ده راغلې او نه د هغه دپاره بل څه ماحول داسې دی چې بس هغه په هغې کې څه حالي او نه د هغه دپاره بل رهن سهن دی. نو بی دا صحابو خپله زندګي تېره کړه او نبي علیه السلام فرمایي هر یو صحابي په منزله د ستوري دی چې د کم یو تاسو اتباع وکړه کامیابۍ ته به رسئ. نو بیا الله جل شانه مو ته داسې مشران راکړي زما او ستا خو ډېر عجیبه تاریخ دی د مسلمانانو خو کاش بس ما ته هېر کړی دی بس ما ته په غلطو پتو پسې ګرځېدلي یو وایي هغه سکول ته لاړ شه بل وایي دې سکول کې هغه شیخ ښي بل وایي هغه سکول کې هغه شیخ ښي نن ټولې د غیرو طریقې ما ته خپلو بچو ته ښایي نو صحیح نو بیا هم سم ډبۍ خیال یې کړی څومره وړه به ولو هر ځای کې مونږ ډبۍ کو نه ډبۍ خو الله دې به نور مونږ نه ډبۍ په دې چوړیانو باندې او دوی مثال خو چوړیان دی د غیرو دا زما او ستا ماډل دی چې دا ما ته خپل مخې ته کېږدو که نو بس خبره ختمه نو کوو به که نه انشاءالله دعا وکړي الله ته راشي یا الله ثم ناخذ کلمه المسيح وصلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته لم نستقبل